بسم الله الرحمن الرحیم. शर्तिया मुत्तसिला की दो किस्में हैं, लुज़ूमिया इत्तिफाकिया. नन्हे दर्स द तयसीरुल मंतिक ज़मंग उस्ताद से मुश्तमिल ले په دوو خبرو باندې. اول نمبر خبره تقسیم د قضیې متصلې قسمینو لره سره د تعریفونو. دویم نمبر خبره تقسیم د قضیې منفصلې قسمینو لره سره د تعریفونو. پوه شوي؟ د تقریر بنظیر تراشی پوه وشي. منګ او تاسې وویل قضیه دوه قسمه ده، حملیه شرطیه. بیا مو وویل شرطیه دوه قسمه ده، متصله منفصله. نننی درس کې دوه خبرې دي. تقسیم د قضیې متصلې قسمینو لره سره د تعریفونو. دویم نمبر خبره تقسیم د قضیې منفصلې قسمینو لره سره د تعریفونو. پوه شوي؟ راځئ اول نمبر خبره تقسیم د قضیې متصلې قسمینو لره. نو تاسې ته به ووایي چې قضیه شرطیه متصله دوه قسمه ده. اول نمبر لزومیه، دویم نمبر اتفاقیه. پوه شوي؟ تعریفونه یې څه شی دي؟ تعریف د قضیې متصلې لزومي به داسې یاد کوي چې قضیه متصله لزومیه دې ته ویلی کیږي چې د مقدم او د تالی په درمیان کې داسې ربطي چې یو پکې موجود شي دا بل به خامخا موجودیږي. دې ته څه وایي؟ لزومیه. پوه شوئ څنګه ربطي پکې چې دا یو موجود شي نو دا بل به لازما او خامخا موجودیږي. که د مقدم او د تالی په درمیان کې داسې ربط و، داسې تعلق و، دې ته ویل کېږي لزومیه. دلاوره ته پې پوهېږي؟ د ټولو نه اول د مثال ته وګورئ چې نور راوخیږي نو ورځ به وي. پوه شوئ؟ دا قضیه ده، په قضیې کې شرطیه ده. ځکه شرطیه مونږ ویلي چې د دوو قضیو نه جوړی. نور راوخیږي یوه قضیه، ورځ به وي دویمه قضیه. شرطیه کې متصله ده. متصله مو څه ته ویلې وه؟ چې اول د تسلیم کړله نو په دویم کې به د اثبات یا د نفي حکم ثابتېږي. چې اول د تسلیم کړله نو په دویم کې اثبات ثابتېږي که نه. اول ته مقدم ثانی ته تالی وایي که نه. اوس لزومیه څنګه ده چې د مقدم او د تالی په درمیان کې داسې تعلقي چې یو موجود شي دویم به خامخا موجودېږي. همداسې تعلق دی که نه دی؟ مقدم چې نور راوخیږي، پوه شوئ، نو که نور راوختو تالی به خامخا موجودېږي که نه، ورځ به خامخا وي که نه. او چې ورځ وي نور به خامخا وي. پې پوه شوئ؟ دلاور وایي کله اسمان وریځي اتا ته نه ښکاري. اخو راختلی که نه، اخو تا ته نه ښکاري. هسې خو به یو سړی بهر ولاړې سترګې به پټې کړي لکه ما ته خو نور نه ښکاري. نقصان خو تا کې ساده ګل تورې چشمې واچوي بیا تا تر څه تور تور ښکاري وایي نور نه دی راختلی. قضیه شرطیه متصله لزومیه مو پېژندله. قضیه شرطیه متصله اتفاقیه چاته ویلی کېږي؟ هغه دې ته ویلی کېږي چې د مقدم او د تالی په درمیان کې داسې تعلق نه وي څنګه چې په لزومیه کې. پوه شوئ؟ یعنې د یو په موجودېدلو سره، د یو په ثابتېدلو سره د بل موجودېدل او ثابتېدل لازمي او ضروري نه وي. هسې اتفاقا شوي وي. پې پوه شوئ؟ څه شوي وي؟ اتفاقا شوي. مثلا دلته دلاور خبرې شروع کړي چې څنګه د خبرې شروع کړي هغلته خر ولاړ هغه هم خپله هوا شروع کړه. پې پوه شوئ؟ نو احتشام راپاسېد هغه وایي چې دلاور خبرې کوي نو خر به اواز کوي. پې پوه شوئ؟ اوس د دې په درمیان کې خو لزوم نشته که نه.
چې دلاور خبرې کوي نو خر د خامخا واس کی خو اتفاقا نشو دلته د خبرې شروع کړي هغه طویل زه هم د چانه کم نه زم حیوان ناطق یم کله حیوان ناطق د خبرې کولی شي زه خپل आवाज کولی شي په پوه شوي که انسان جاندار وي نو کاڼی به بیجان وي قضیه ده په قضیه کې شرطیه ده دو دي کنه او په هغې کې څه شی ده متصله ده او په متصلې کې اتفاقیه ده ځکه چې انسان جاندار وي دا ثابت شي نو د دې نه خو دا نه لازمیږي چې کاڼی دې څه شي بیجای که لازمیږي کاڼی بیجان د دې نه خو دا نه لازمیږي چې انسان جاندار پوهېږئ هسې اتفاقا ویلی شوي دي اوس پې ورسېدئ دویم نمبر خبره سوه تقسیم د قضیې منفصلې قسمینو لره عنادیه اتفاقیه سره د تعریفونو قضیه شرطیه منفصله عنادیه چاته ویلی کیږي نو اول خو منفصله تاسې پیژندلی چې چاته ویلی کیږي چې په هغې کې حکم شوی وي په جدایۍ د دواړو قضیو او یا په نفي د جدایۍ نفي شوي وي پې پوه شوئ قضیه شرطیه منفصله عنادیه څه ته ویلی کیږي وایي دا هغې قضیې ته ویلی کیږي چې د مقدم او د تالي په درمیان کې داسې تعلقي داسې چې د مقدم او د تالي ذات دا تقاضا کوي چې یو دی وي نو بیا به دا بله نه وي په مسله پوه شوئ د مقدم او د تالي د دې دواړو ذات دا تقاضا کوي ذات دی چې وګورئ پوه شوئ چې د دې دواړو په درمیان کې تضاد دی دواړه نشي موجودېدلی دې ته ویلی کیږي قضیه شرطیه منفصله عنادیه دا عدد به یا جفت وي یا به طاق وي دا دوه قضیې دي کنه دا عدد جفت دی دا یوه قضیه وه دا عدد طاق دی دا دویمه دواړې راجمع کړې سوي ویلې دا عدد جفت دی یا طاق اوس دا عدد جفت دی یا طاق دا عدد جفت دی دا مقدم شو کنه یا طاق دی تالی اوس د دې دواړو په ذات کې دا پراته ده چې یو شي دا بل بیا نشي کېدلی که کېدلی شي چې عدد یو ځل جفت شو دا عدد طاق کېدلی شي او چې طاق وي دا بیا جفت کېدلی شي نشي کېدلی کنه دې ته څه ویلی کېږي عنادیه قضیه منفصله عنادیه څه ته ویلی کېږي چې د مقدم او د تالي د ذات په درمیان کې یعنې ذات د دوی څه غواړي جدایي پوه شوئ ذات ته چې وګورې ذات یې څه غواړي جدایي غواړي اوس پې پوه شوئ او قضیه منفصله اتفاقیه څه ته ویلی کېږي نو همدغه شان تعریف یې دی پې ورسېدی او دلته څه شی و اتصال او دلته انفصال څه شی وي انفصال قضیه شرطیه منفصله اتفاقیه څه ته ویلی کېږي د هغه ته ویلی کېږي چې د مقدم او د تالي په درمیان کې د جدایي ذاتي نه دا بلې خو څه شی وه ذاتي وه که نه ذات دا تقاضا کولی شي جدا جدا دي بلکې اتفاقي وي پوهېږئ دا انفصال او جدایي پکې ذاتي نه بلکې څه شی وي اتفاقي راغلي پې ورسېدئ مثال به یې مثال یې دا دی زید کاتب دی یا شاعر دی او زید په دې دوه کې یو وي پوهېږئ مثلا صرف کاتب دی نو ته به څه ووایې چې زید کاتب دی یا شاعر دی څه مقصد چې په دې دوه کې یو دی که نه اوس خو ذات د مقدم او د تالي د جدایي تقاضا نه کوي که نه چې کني کاتب شي نو دا بیا شاعر نشي کېدلی او که شاعر شي نو دا بیا کاتب نشي کېدلی ذات خو تقاضا نه کوي اتفاقا همداسې شوي دي زید خدایوالی او صرف کاتب او شاعري ورته نه ورتله لکه دلاور ته چې نه ورسي پې ورسېدی دلاور ته خو شعرونه جوړولی شي ثاني فرمان کسکر نو دا خو داسې هم کېدلی شي چې یو کس دی وي هغه د شاعر هم یو کاتب دی وي کېدلی شي که نه نو پته ولګېده چې
جدای په اعتبار د ذات سره نه غواړي که ذات سره وي بیا بل ځای کې دواړه نشو جمع کېدلی نو دې ته ویل کېږي قضیه شرطیه منفصله اتفاقیه پوه شوئ څو خبرې وي اول نمبر خبره سره د تعریفونو دویم نمبر خبره سره د تعریفونو کتاب ته ګورئ تعریفونه درته کتاب کې کړي شرطیه متصله کی دو قسمیں ہیں د شرطی متصله دو قسمونه دي لزومیه اتفاقیه متصله لزومیه وہ قضیہ ہے اگر قضیہ ده جس کے مقدم یعنی پہلے قضیہ اور تالی یعنی دوسرے قضیے میں کسی ایسے قسم کا تعلق ہو دس سے تعلق ہوئی کہ جب اول پایا جائے کہ اول موجود شی تو دوسرا بھی ضرور ہو نو دویم با ضروری وی جیسے اگر سورج نکلے گا تو دن ہوگا چنور روخی جی نو ورځ به وي مقدم او تالی په درمیان کې داسې تعلق دی چې اولنی موجود شي دویمه به خامخا وي چې نور راوخیږي د لاور ورځ به خامخا جنت کې ورځې که شپه ورځې نور نه پې پوه شوئ نور خو نه هلته متصله اتفاقیه چاته وي وہ قضیه شرطیه متصله ہے اگر قضیه شرطیه متصله ده کہ جس کے مقدم و تالی میں اس قسم کا تعلق نہ ہو چې د هغې په مقدم او تالی کې داسې تعلق نه وي چې یو موجود شي نو بل به خامخا موجودېږي دا تعلق پکې نه وي دې قضیې متصلې ته څه وایي اتفاقیه پې پوه شوئ چې داسې تعلق نه وي پکې بلکہ دونوں قضیے اتفاقاً جمع ہو گئے ہوں بلکہ دواړه قضیې اتفاقاً جمع شوي دلاور خبرې شروع کړي خرل تاوا شروع کړي اتفاقاً جمع شو کنه په مسله باندې پوه شوي خر आवाज ویولې چې شیطان وګوري چې کله خپل مالک هم وګوري आवाज کوي کېدای شي جیسے یوں کہیں لکه داسې ووایي کہ اگر انسان جاندار ہے تو پتھر بے جان ہے چې انسان جاندار وي نو کاڼی بے جان اوس د دې په درمیان کې خو لزوم نشته دی اتفاقاً یې دواړه جمع کړي شرطیه منفصله کې بھی دو قسمیں ہیں شرطی منفصله هم دو قسمونه دي عنادیه اتفاقیه عنادیه چاہتا ہوئی شرطیہ منفصلہ عنادیہ وہ منفصلہ ہے اگر منفصلہ ہے کہ جس کے مقدم اور تالی کی ذات ہی ان کے درمیان جدائی کو چاہتی ہو چې د مقدم او د تالی ذات د دې دواړو په درمیان کې څه غواړي جدائی غواړي پوه شوي ذات دا تقاضا کوي چې موږ یو ځای کېدی نشو جدا جدا بول جیسے لکه یہ عدد یا تو طاق ہے یا جفت دا عدد یا طاق دی یا جفت نو دا اوس داسې مقدم او تالی دی چې طاق شي جفت نشي کېدی چې جفت شي طاق نشي کېدی ذات دا تقاضا کوي دے کو طاق اور جفت ایسے مقدم اور تالی ہے کہ ان کی ذات جدائی کو چاہتی ہے طاق او جفت داسې مقدم او داسې تالی دی چې د دوی ذات څه شی غواړي جدائی غواړي کبھی ایک شے میں جمع نہ ہوں گے کله هم په یو عدد کې دواړه نه جمع کیږي چې هم د طاق او هم د جفت نو دې ته څه ویل کېږي قضیه شرطیه منفصله عنادیه چې د مقدم ذات او د تالی ذات دا د څه تقاضا کوي د جدائی منفصلہ اتفاقیہ وہ قضیہ منفصلہ ہے کہ جس کی مقدم اور تالی میں جدائی ذاتی نہ ہو بلکہ اتفاقاً ہو گئی ہو متصلہ اتفاقیہ اگر قضیہ منفصلہ دا منفصلہ اتفاقیہ چې د هغې مقدم او د تالی په درمیان کې جدائی ذاتی نه ذات د مقدم دا تقاضا نه کوي او نه ذات د تالی دا تقاضا کوي ذاتاً دواړه جمع کېدلی شي پوه شوئ بلکې د جدائی څه شی وي اتفاقی وي څه شی وي اتفاقی لکه ګوره دلاور کې دواړه جمع شوي دي دلاور کاتب دی خو شاعر نه دی جدا شوي دي په ده کې که نه دي جدا شوي خو دا اتفاقاً جدا شوي داسې نه ده چې ذات د کاتب دا تقاضا کوي چې دا د شاعر نشي او ذات د شاعر دا تقاضا کوي چې دا د کاتب نشي داسې خو نه ده که نه دواړه جمع کېدلی شي خو دا اتفاقاً دلاور کې داسې شوي اوس فرمان کسکر چې دی هغه بیا شاعر و کاتب نه و او ته لیکل نه ورتله که ورتلله خو دا اتفاقاً داسې شوي جیسے زید
जैसे जैद मसलन लिखना जानता हो और शेर कहना न जानता हो. मसलन जैद दे लिकल ورزي او شعر لیکل نه ورزي. په مسله پوه شوي کاتب خودي لیکل کولی شي خو شعر نشي ویلی، شعر نشي لیکلی، شعر نشي جوړولی. نو دا خو اتفاقا شوي دي. نو ته داسې ووایې تو یو کہنا صحیح ہوگا. نو داسې ویل به بیا صحیح شي د زید باره کې کہ زید لکھنے والا ہے یا شاعر ہے. زید یا لیکونکی دی او یا شاعر دی. څه معنی په دې کې یو دی जुदाई ثابت کړه خدا اتفاقا یعنی ان دونوں میں سے ایک بات ہے پدی دو کی یو دے لیکن لکھنے اور شعر کہنے کے فن میں جدائی ضروری نہیں. د لیکلو او د شعر ویلو په فن کې جدائی خو ضروری نه ده چې یو سړی د لیکون کې وي نو هغه د بیا شاعر نشي کېدلی، چې شاعر شي هغه د لیکون کې نشي کېدلی. داسې خو نه ده کنه، دواړه هم کېدلی شي. اس لیے کہ بعض لکھنا بھی جانتے ہیں اور شعر کہنا بھی. ځکه بعض خلک لیکلم کولی شي او شعر هم ویلی شي. نو دواړه پکې جمع شوي دي. پوه شوئ؟ بس.